السلام علیکم عزیز طلبه او طالبات. مونږ ټاپک شروع کړی نظریه پاکستان. نظریه پاکستان چې کوم ټاپک کوم سبق مونږ ویلو په هغې کې مونږ 2 پیراګراف ویلي وو. اوس په دریم پیراګراف وایو، خو د دې نه مخکې چې کوم مشکل الفاظ دي د هغې معنی به کوو. یعنې دې کې چې کوم مشکل الفاظ دي اول به د هغې معنی وکړو. په دې کې اول نمبر چې کوم مشکل لفظ دی نو چڑ گئی، یعنی چڑ معنی دا پتلا اور لمبا بانس لمبی ڈنڈی، او چڑا دا واحد دے مفرد یکتا. دویم مشکل لفظ دے حجاز، یعنی روکنا الگ رکھنا، کوئی چیز جو بیچ میں آ کر دو چیزوں کو جدا کر دینا. دریم نمبر مشکل لفظ امداد بہم ایک دوسرے کی مدد کرنا، دیو بل مدد کول. سلورم نمبر عناد معنی دا دشمنی، کینہ، بعض، مخالفت، گمراہی. محض معنی دا خالص دود ہونا، یعنی یو خالص چیز. بے غش معنی هم دا شیر خالص. فریب معنی دا دھوکہ دینا، قابو کرنے والا. شودی معنی دا انتقام، دا هندوانو یو تحریک جوړ کړی او شودی نوم یې ورکړی و، نو د دې معنی انتقام بدله. علیه دا معنی دا الگ الگ، یعنی بیل بیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوس به مونږ پیراگراف شروع کوو. اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم چڑھ گئی جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا. په هغه زمانه کې اول جنگ ښه په تیزۍ سره شروع او ډیر اوږد جنگ وشو. په هغه کې انګریزانو مقابله د جرمني سره وه او ترکی د جرمني سره شو. په هغه اول جنگ چې ښه تیزۍ سره وشو او ډیر اوږد وخت پورې وشو، اوږد زمانې پورې هغه جنگ وشو، نو په هغې کې انګریزانو مقابله وکړه د جرمني سره، یعنی د جرمني سره جنگ وکړو او ترکی چې دی دا د جرمنی سره شو. हिंदुस्तान के मुसलमान चूंकि तुर्की के सुल्तान हिजाज की खिदमत करने की वजह से खलीफे इस्लाम समझते थे, इसलिए उन्होंने माली और तभी इमदाद बहम पहुंचाई, जिसकी वजह से हुकूमत बरतानिया को मुसलमानों से इनाद पैदा हो गया. د هندوستان چې کوم مسلمانانو چونکې هغه د ترکی چې کوم سلطان او کوم بادشاه او د هغه خدمت کولو په وجه باندې هغه خلیفه اسلام وګڼلو او د هغه مالی او طبي امداد وکړو. مالی پیسو لحاظ سره او طبي امداد هغه ته ورسولو، د هغه امداد وکړو، مالی هم وکړو او طبي امداد هم وکړو، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے اناد پیدا ہو گیا. چې په هغه وجه باندې د برطانیې چې کوم حکومت مسلمانانو سره ډیر کینه، اناد یعنی کینه، بعض پیدا شو. لیکن انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا کہ اگر ہمیں اس جنگ میں فتح حاصل ہو گئی تو ہم کسی طرح بھی ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے. یہ وعدہ محض فریب تھا. چنانچہ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یہاں کے مسلمانوں کو اس فریب کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی. کله چې حکومت برطانیه د مسلمانانو سره عناد، قینه، بغض شروع کړو، خو لیکن هغې حکومت برطانیه چې وه هغې د مسلمانانو سره دا وعده کړې وه چې که چېرې موږ دا جنګ وګټلو، موږ ته فتح حاصله شوه، نو موږ به هیڅ قسمه هم په ترکی باندې نور ترکی ته به یعنی نقصان نه رسوو. لیکن دا وعده چې وه دا فریب یعنی دوکه والا وعده وه. انګریزانو د مسلمانانو سره دوکه وکړه او کله چې انګریزانو ته فتح حاصله شوه یعنی جنگ یې وګټلو، نو انګریزان د خپلې وعدې نه واوړېدل او چې د ترکی کوم وسیع سلطنت و هغه یې ټوکړې ټوکړې کو. نو د هغه مسلمانانو ته په دې دوکه ورکولو په وجه سره ډیر تکلیف ورسېدو هغې ته، ځکه چې انګریزان ورسره وعده کړې وه خو بیا هم د خپلې وعدې نه واوړېدل او ترکی چې کوم سلطنت و هغه یې ټوکړې ټوکړې کو یعنی تقسیم یې کړو. نو په دغه وجه باندې مسلمانانو ته تکلیف ورسېدو او بیا د خلافت د تحفظ دپاره یعنی د هغه ځای د بچ کولو دپاره مولانا محمد علی جوهر او د هغې چې کوم مشر ورور مولانا شوکت علی رهنمایي وکړه او هغې یو تحریک خلافت شروع کړو. د هغه تحریک چا شروع کړو؟ مولانا محمد علی جوهر او د هغه چې کوم مشر ورور مولانا شوکت علی
نو د هغې په رهنمایي کې دا تحریک شروع شو. تحریک خلافت نوم یې ورکړو. خو په هغه زمانه کې هندوانو د مسلمانانو خلاف یو تحریک هندوانو هم شروع کو چې هغې ته شودي نوم ورکړی و. د شودي په نامه باندې تحریک شروع کړو. د دې تحریک مقصد دا و چې هندوانو دا تحریک شروع کو چې څونه مسلمانان دا به مونږ خپل مذهب ته راړو، یعنی هندوان به ته جوړو. او مسلمانانو د ختمېدو لپاره یو بل تحریک هم شروع کړو، یعنی شودي په نامه باندې هم تحریک شروع کړی او د سنګټن په نامه باندې هم تحریک شروع کړو. بیا په 1928 عیسوي کې کانګرس، کله چې په 1928 کې کوم کانګرس شوی و د نهرو رپورټ، نو هغه شایع کړو، یعنی خورې کو، یعنی هغه شایع کو، هغه شیر کړو. نو په هغه کې د مسلمانانو د پاره یعنی ځان لا یو نمائندګي اصول چې هغه 12 کاله مخکې تسلیم کړي وو، هغه بالکل نظر انداز کړل. او بیا مسلمانانو کې یو غټ جوش جذبه پیدا شو او هغه ته دا یقین رالو، یعنی هندوانو ته دا یقین رالو، نهرو رپورټ چې پیش کړی و هغه کې دا خبره شوې و چې مسلمانانو ته به یو بیل نمائندګي لپاره یو بیل وطن پکار دی، ځکه چې د هغې دین او د هغې تهذیب او د هغې معاشرت دا د ټول غیر مسلمونو مختلف دی. په دې وجه باندې په یو حالت کې هم هندوانو سره جوړښت نه راتلو، ځکه چې د مسلمانانو دین، تهذیب او د هغې معاشرت چې دا د غیر مسلمونو مختلف او بیل دي. چنانچه په 1930 کې مسلم لیگ په الہاباد کې یو اجلاس وکړو چې په هغې کې علامه محمد اقبال د مسلمانانو د پاره یو بیل وطن یعنی پاکستان د جوړولو تجویز پیش کړو. 4 سال بعد जब कायद आज़म मोहम्मद अली जना ने मुस्लिम लीग की सदारत का 4 साल के बाद जब कायद आज़म मोहम्मद अली जना ने मुस्लिम लीग की सदारत का मुस्तकिल ओहदा कबूल किया तो उन्होंने उस तजवीज़ को अमली जामा पहनाने की कोशिश शुरू कर दी. आखिर 23 मार्च 1940 ईस्वी को उन्होंने लाहौर के इजलास में वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया कि जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत हैं वहाँ एक आज़ाद मुस्लिम रियासत कायम की जाए. इस ऐलान को करारदाद पाकिस्तान कहते हैं, जिसकी रूह से मुसलमानों की आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हुकूमत कायम करने का फ़ैसला हुआ. په 1930 کې د مسلم لیگ یو اجلاس یو غونډه وشوه چې په الہاباد کې وه، یو اجلاس یې وکړو. په هغې کې علامه محمد اقبال د مسلمانانو دپاره یو د بیل وطن مطالبه یعنی د پاکستان د جوړولو تجویز یعنی مطالبه یې پیش کړه. نو 4 کاله بعد قائد اعظم محمد علي جناح د مسلم لیگ صدارت یعنی د مسلم لیگ صدر عہده قبول کړه، یعنی د مسلم لیگ چې کوم صدر هغه قائد اعظم محمد علي جناح، نو هغه خپل عہده قبول کړه او د هغې چې کوم علامه محمد اقبال کوم تجویز پیش کړی و هغې ته عملی جامه ورواغوستله، یعنی عملی جامه ورواغوستله. او اخر دا چې په 23 مارچ 1940 کې د لاهور په اجلاس کې واضح طور باندې اعلان وشو چې په کومو علاقو کې د مسلمانانو اکثریت زیات دی هغې ته دی یو آزاد مسلم ریاست جوړ شي، یعنی آزاد کړی شي. او هغه اعلان ته نوم ورکړو قرارداد پاکستان، چې هغه اعلان ته اوس چې د